الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. هذه سورة اخلاص دا مکی صورت دے او دیکی سلور آیاتنا دیکی مدری خبری کول دی یودار چې د مخکې صورت سره د ربط څه شی دی ولې دا قرآن ټول داسې کلام دی چې د یو صورت د مابعد صورت سره خپل یو تعلق دی. د سوره اخلاص نه مخکې سورت سوره لهب د نبی صلی الله علیه وسلم د تر د ابو لهب د بربادۍ ذکر دی او ابو لهب چې برباد شوی پاره کې یو مسله دا و چې ابو لهب کې د سوره اخلاص نظریه نه و. سوره اخلاص کې نظریه الله پاک ذکر کوي چې زه یو ذات زما وحدانیت ممنئ او ابو لهب کې دا نو دای د مخکې صورت سره رابط شو. د سوره اخلاص فضائل ډیر زیات دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زمانه د الله په ذات باندې قسم وي چې کوم سړی د سوره اخلاص تلاوت کوي دا داسې ده لکه د قرآن د درېمې حصې تلاوت وکړي. یو بل روایت کې راځي چې کوم سړی سل پیری د سوره اخلاص تلاوت کوي د دې سړي به د 50 سال عمر ګناهونه الله پاک معاف کوي خو بشرط د دې چې د باندې د چا قرض نه وي. د 50 کلو ګناهونه به الله پاک د دې سړي معاف کوي. یو صحابي هغه سره داسې کسان راټول صحابه هغوی ته ویل وایي په تاسو کې داسې یو کس نشته چې دومره طاقت ولري چې د قرآن د درېمې حصې تلاوت د شپې په تهجد کې وکړي. نو ټولو صحابه ورته ویل دا طاقت د چا کېدی شي چې هغه د درېمې حصې عمره قرآن د شپې په تهجد کې دا ولولي دا خو ډېره ګرانه ده. هغې ورته وفرمیل قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن دا د قرآن د درېمې حصې برابر دی. یعنی کوم سړی چې د قل هو الله احد دا سوره اخلاص تلاوت کی دا داسې ده لکه دې د قرآن د درېمې حصې تلاوت وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي په دې مجلس کې رادننه شو هغې وویل چې دا صحابي بلکل رښتیا خبره ده. عایشه بیبي فرمایي وایي نبی علیه السلام یو څو صحابه د جنګ دپاره سریه ورته ویلی کېږي چې نبي علیه السلام پکې شرکت نه یې کړی. هغه دپاره یو څو صحابه ولېږي یو صحابي پکې امیر کړي. چې کوم صحابي امیر کړی و هغه صحابي به داسې کار کولو چې کوم رکعت لمونځ به یې کولو هغې کې به د صورت د شروع کولو نه مخکې به پهله به یې سوره اخلاص ویل بیا به پکې صورت چالو کړو. نو دا رواج چې کوم دی نه و دا داسې عجیبه مسله وه. نبی علیه الصلاة والسلام ته دا خبر ورسېږي وایي دا کوم امیر چې تا مقرر کړی و ده به وایي د صورت د شروع کولو نه مخکې پهله سوره اخلاص ویل دا به یې صورت چالو. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله راوغوښتو نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي دا دې کې د الله پاک صفت دی دا ما ته ډېر محبوب صورت دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل الله پاک هم تا سره محبت کوي. یو روایت کې داسې راځي وایي نبی علیه السلام صحابه ورته وایي چې دې صحابي ته ووایي چې الله پاک د دې د وجې نه به تا په جنت کې داخل کړي. دا دومره عجیبه صورت. نو په دې کې شان نزول د دې صورت څه شی دی؟ شان نزول دا دی چې یو څو مشرکین نبی علیه الصلاة والسلام ته راغله ورته وایي ستا چې کوم خدای دی د هغې نسب څه شی دی؟ دا دومره بېوقوفه خلک وو چې خدای خو ویلی کېږي هغه ذات ته چې هغه بې نسبه وي. دا ورته وایي چې ستا د خدای نسب څه شی دی؟ د ترګان څوک دي؟ دا د چا اولاد دی؟ د ده اولاد څوک دي؟ داسې خبرې وکړي. نبي اسلام ډېر خفه شو خو بیا الله پاک چې کوم دی دا آیاتونه راولېږه
قل هو الله احد قل ارتوي پیغمبر هو الله احد الله پاک دا یو ذات الله الصمد الله پاک بی نیاز ذات دی لم یلد دا الله اولاد نشتا ولم یولد او نه الله دا چا اولاد دی ولم یکن له کفوا احد او نشته دا الله پاک دا بارا برابر اسو دی صورت کی اول آیات کی اللہ پاک فرمائی قل اے پیغمبر ورته وایا هو الله احد الله یو ذات دی کی وو ډلو باندې رد شوی دی یو ډله د مجوسیانو ده مجوسیان دا وایي چې خالق دو دی الله دو ذات دی یو د نیک چې کوم نیک کارونه کوي یو چې کوم بد کارونه کوي نو د نیک کارونو والا هغه یزدا ورته ویل کېږي او د شر کارونو والا رب چې کوم دی هغه اهرمن دی نو د هغوی په عقیدې باندې رد شو هو الله احد الله یو ذات دی دوه نه دي چې دا کوم یزدا او اهرمن تاسو وایي یو بله قبیله د هنود ورته ویل کېږي هغوی باندې مرد دی هغوی دا وایي چې د الله پاک سره د 33 کروڑ خدایانو هم معاونین دي ورسره د هغوی دا عقیده ده الله رب کو چې ما سره معاونین نشته الله واحد الله یو ذات الله الصمد الله پاک بی نیاز دی دې کې هغه جاهل باندې رد شو چې کوم جاهل د الله نه علاوه غیر الله ته هم صحیح سلاسي اختیار ورکړي چې د دوی اختیار دی نو دا نشته الله بی نیاز ذات دی ولې عبادت په هغه ذات کې چې هغه بی نیاز دی د عبادت لایق به هغه ذات لم یلد الله اولاد نشته په يهوديانو باندې عیسایانو باندې ټول باندې رد شو هغوی يهوديان وایي چې عزیر علیه السلام دا د الله پاک اولاد او عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام دا د الله پاک اولاد او قریش چې کوم مشرکین دي هغوی دا وایي چې دا فرشتې دا د الله پاک موریان دي نو په ټولو باندې رد شو چې د الله پاک اولاد نشته ولم یولد او الله د چانه پیدا نه دی ولې چې کوم شی پیدا وي هغه حادث وي هغه ختمیږي نو که موږ دا وایو چې الله د چانه پیدا دی د الله پلار شته د الله نعوذ بالله مور شته نو بیا خو الله پاک چې کوم دی حادث دی خدای نه دی خو پاتې کېدی نه چې ختمېدونکی به شي نو لہذا دا عقیده درست نه ده چې الله پاک د چانه پیدا دی ولم یکن له کفوا احد او د الله پاک برابر ذات نشته بسم الله الرحمن الرحیم سورہ فلق دا مکی سورت دے پدی کی 15 آیاتونه دي قل ورته پیغمبر اعوذ پناه غواړم برب الفلق فرب د سما سره من شر ما خلق دا شر نه چې الله پاک پیدا کړی دی ومن شر غاسق او دا شر نه چې د شپې د تیارې شر دی اذا وقت چې کله خورش ومن شر النفاسات او د شر د هغه خزونه چې هغه پوکې وخت په العقد په غدو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه اذا حسد چې کله هغه حسد کوي دا په سورتونه د دې نزول داسې شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو يهودي لبید بن اعصم ورته ویل کېږي د پیتاوی د جادو کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات بیمار و نقصانات په نبی علیہ السلام کې راغلي یو نقصان پکې دا پیدا شوی چې بیبیانو ته به زړه نه کېدلو بیبیانو ته به نزدېکت حاصلولو ته زړه نه کېدل دویم دا دنیاوي امور به تېرېدل دا یاد ساتئ په دې جادو کې د نبي علیه السلام نه اخروي امور نه دي هېر شوي دنیاوي امورو کې به فرق راتله نو دا دوه مسلې په نبي علیه السلام کې پیدا شو دا یو یهودي مختلف روایات دي لبید ابن اعصم نامه و د نبي علیه السلام باندې جادو کړه بعضو روایاتو کې راځي چې دا یو الک د نبی علیہ السلام خدمت کو یهودي الکو هغوی ته دوی ویل چې د نبی علیہ السلام سره ویښته راواخله هغه ویښتو باندې دوی جادو کړه یو روایت کې راځي د لبید ابن اعصم دوه لوریانې وي هغوی په دې کار کې ملوث کړي وو هغوی چې کوم د نبی علیہ السلام ویښته واغسته او په ده باندې بیا لبید ابن اعصم یهودي چې کوم دی په ده باندې جادو کړه نبی علیہ السلام ډېر زیات بیمار او د جادو اثرات په نبی علیہ السلام باندې شپږ میاشتې 3 ورځې په کې ډېر سخت نور راکړي شپږ میاشتې د اثرات پکې یو دوه فرشتې راغلل یو د نبی اسلام حکومت اورېده یو سر ته یو سر والا ورته وایي خپو والا ته وایي په دې باندې څه چل شوی دی
وای په دې باندې خو چې کوم دی دا بیمار دی وسې چل پېښې جادو پېښې چا پې کړی وای لبید ابن عاصم کړی څنګه کړی دی وای دغه رنګ یو تسبیح کې چې کوم دی دا هر څه برابر کړي او کوې دی او کوې لاندې یو ګټه دا ګټې لاندې دا ایښی دی نبی علیه السلام چې کله سهار راپاڅېدو په خوب کې دا فرشتو ته دا خبره وکړه عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دا یې ولېږلو وایي داسې ما بېګا خوب لیدلی ما باندې یو یهودي لبید ابن عاصم چې کوم دی ما باندې دا جادو کړی دی بیا صحابه لاړه هغه یې راویستلو او بیا دا دوه صورتونه نازل شو او دا یو ګوټه به چې ګناوله او دا یو آیات به په ده باندې ویلې قل اعوذ برب الفلق ای پیغمبره دوی ته ووایه زه پناه غواړم په رب د سبا سره من شر ما خلق د شر د هغه سره چې الله پیدا کړي و من شر غاسق او د شر د شپې د تیارې نه اذا وقت چې کله خوره شي ومن شر النفاسات او د شر د هغه ښځو نه چې ټوکې وهي په خوټو کې دلته دا ښځې ولې راغله ولې تاسو ته ما عرض وکړه چې په دې کې ښځې ملوث وي د لبید ابن عاصم دوه دنیاوې وي هغه پکې ملوث وو ځکه پکې دا راغله جادوګرانې ښځې وي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد کوي یو حسد ته یو غیبته ده حسد دې ته ویل کېږي چې سړی چا سره ګاډي وګوري او دا وګوري چې الله دې ختم ما ته راکې او کنه راکې خو دې سړي نه واخلي دا حسد دی یو غیبته ده غیبته دې ته ویل کېږي چې سړی دا وګوري چې الله ما ته هم راکې دله دې ورکړی دی الله دې ورله زیاته کړي خو مال یې هم راکې په شریعت کې غیبته جایز ده خو حسد چې کوم دی دا ډېره لویه کبیره ګناه ده بلکې اول چې حسد کړی هغه ابلیس کړی دی دا ټولونه حسد کوونکی سړی او اول چې د ابلیس نه پس حسد کړی دی هغه چې کوم دی قابیل په حابیل باندې کړی دی دا حسد ډېره مظلومه ګناه ده ډېره سخته ګناه ده بسم الله الرحمن الرحیم سوره ناس دا مکي سورت دی په دې کې شپږ آیاتونه دي قل ورته ووایه پیغمبره اعوذ برب الفلق زه پناه غواړم په رب د مخلوقاتو ملک برب الناس په رب د مخلوقاتو ملک الناس چې د مخلوقاتو بادشاہ دی الہ الناس چې د مخلوقاتو معبود دی من شر الوسواس الخناس د شر د هغه وسوسه اچونکي نه الخناس چې رسته کېږي وسوسه چې بیا رسته کېږي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې د خلکو په زړونو کې وسوسه اچوي من الجنة والناس که هغه د جناتو نه دی او که د انسانانو نه دی صدق الله دعا وکړئ الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين یا الله دې کوم ماشومانو دا ختم وکړو د ترجمې سره یا الله بېرته د صحیح الفاظو او صحیح معاني ادا کولو توفیق ورنصیب کړي یا الله په دې کې د دوی ژبه د خطا نه وساتي ستا لوی کلام دی کېدای شي په دې کې موږ نه خطاګانې شوي کېدای شي دوی نه خطا شوي یا الله زموږ ټول خطاګانې معاف یا الله دا جنکۍ په عمله عالمان وګرځي یا الله د دوی دا ثواب د دوی د هر ټکي ثواب د دوی والدینو ته ورسي او کوم استادانو چې محنت کړی دی ټولو استادانو ته د اجر ورکړي رسول الله مولوي صاحب په شمول د څومره استادان دي یا الله دې ټولو کورونو کې برکت واچي یا الله دلته خاص دوی ډېر زیات محنت کوي د دوی د محنت په واسطې سره دا دومره کار چالو دی یا الله دوی دا محنت خپل دربار کې قبول او منظور کړي یا الله دوی څومره زموږ په کورونو کې ماشومانو په کورونو کې یا الله دا والدین راغلي څومره کورونو کې بیمارانې ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره دایمه ورنصیب کړي یا الله دا څومره قرضداران د قرض نه خلاص کړي یا الله موږ ټول باندې د حلال رزق دروازې کلاوي کړي یا الله د حرامو نه موږ ټول وساتي یا الله زموږ هر قسمه مشکل د خپل دربار نه پوره کړي یا الله موږ د مخلوق په دروازې کې رسوا مه کړي هغه ته محتاج نه کړي زموږ ټول ضروریات د خپلو خزانو نه پوره کړي زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله دا مدرسه تر قیامته پورې آباد او جاري او ساري وساتي د ده دا څومره محنت کېږي الله دا ټول د خپل دربار کې قبول او منظور کړي یا الله د قبولیت مهر پرې ولګي یا الله موږ هر قسمه ریا نه وساتي یا الله زموږ هر یو عمل خاص د خپل د رضا سبب وګرځي دې جنتو ته بیا یو ځل دعا وکړو یا الله دوی لپاره قبول او منظور کړي مبارک کړي ورته د دوی والدینو ته دې مبارک کړي دوی ته د بیا عمل کولو سره زموږ عمل کولو توفیق نصیب کړي اخره خاتمه په دې کلمه کې لا اله